جی کتونکو څنګه چې تاسو کتلی شئ دی موږ په هټک چوک کې دلته کې د بابا مرحوم جلال مچھلی فروش افتتاح کړې ده د هغې اونر سره هم خبرې اترې کوو کوم چې هغوی چیف ګیسټ راغوښتی دی د افتتاح لپاره هغوی سره هم خبرې کوو د عوامو رایې به هم مخلوق زه خو لومړی ستاسو شکریا ادا کوم دې جلال رور او زموږ دې غریب خانې ته رالی او انشاءالله زه د خلکو له دا یو میسیج ورکوم چې دا جلال کم کبان خرڅوي نو انشاءالله دا پر ټول ډسټرکټ پېښور کې نشته دی یو دا صفا سوتره شی خرڅوي بل دویمه خبره دا ده چې کوم دی دا خلکو سره هیلپ کوي دا غریبانانو له چې کوم دی چې کومو سره پیسې نه بریم ورکوي او دا چې کوم کار کوي نو الحمدلله زما اندازې مطابق پر ټول ډسټرکټ پېښور په پېښور کې داسې کبان نه شي خرڅولی څوک وایي چې دا تازه راوړي تازه خرڅوي که تاسو دا چمن والا هوټل وګورئ چمن یو دا ګروند نه جوړ کړي دی اوس شو شای جوړه کړې ده هغې سره د میاشتو زاړه زاړه کبان پراته وي او دا واحده چې کوم دی جلال دی چې دا سوتره شی راوړي یو د سره مال نه پاتې کېږي دا په های قیمت راوړي او په ارزانه قیمت یې خرڅوي باقي کې مل الله تعالی ښایسته رزق هم ورکوي او الحمدلله دا نن چې کومه افتتاح وشوله په زرونو خلک راغلي دي دا یو غټې سیاسي پارټۍ کې هم نه راځي دومره خلک په دې روژه کې دا ولې جلال سره د خلکو مینه ده او بل دا دی چې انشاءالله د راروان وخت لا زموږ دا ورور چې کوم دا د یو بازار صدر و دا دوره روډ چې ورته وایي دورې شوق ته دې صدر و نو اوس دا روان دا بازار هم شو دا نصرالدین ډاکټره پورې د دې خلک انشاءالله د روژې د اختر لسمې له به انشاءالله ته دلته موږ چې کوم دی وهبداري کوو دا ټول مشران به راځي او انشاءالله سعدالله صدر چې کوم دی د دې بازار هم صدر شو د دغې هم صدر دی او کوشش به کوو چې انشاءالله د خواته بازارونه څومره دي دا نوجوان لګي چې ټول بازارونه صدر شي او انشاءالله د جلال کبان چې کوم دي دا ډېر مشهور کبان دي دا ډېر روغ خلک دي او ډېر فاک شی خرڅوي عوامو له دا پیغام دی چې کم نس کم کبان خوري یو خو هغه چې بل څه خوري چې کبان خوري چې جلال نه غیر بل چرته ونه خوري فاک شی دی سوتره او په دغه قیمت باندې خرڅوي په ارزانه قیمت باندې ښه شی چې په ارزانه قیمت نن وخت کې ملاویږي نو زما اندازې مطابق د دې نه بهترین څه نه دا ډسکاونټ دي چې اختر تیر شو او اختر پسې لنډو ورځو کې څومره خلک رال که غریب او که مالدار نو انشاءالله هغه به د خپل د طرف نه چې کوم دی پوره هیلپ ورسره کوي او د الله په فضل او کرم سره که دې میانو باندې چا نه زیاتې پیسې هم فرض که لاړې شي خو یو فایده به ورته دی چې شی به صفا خوري نن وخت کې ټولې مردارې خلک خرڅوي دا دوکان مخکې نه هم چلېده د څو کلونو نه او اوس چې کوم روان وخت کې دا کم کبان راوړل او دا کومه ډیګۍ چې تاسو ښکاري زنده میان چې ورته وایي ژوندي نو دې میانو ته تاسو وګورئ چې دا زما اندازې مطابق چې ډېر بیکار او کمزورې سړی مي او نه پوهېږي نو دې کبانو ته دې ګوري کبانو مطابق دې بل ځای ته نه ځي هم دلته دې راځي یاره سعدالله صاحب ته خو زه دا ویم که نن وخت کې زه شان نمبر هم که ماشوم دی ګوغټ دی اوس ما دا تقریر کوو خدای شته اوازونه پکې زموږ هم کېده خو بهرحال د ماشومان هم د سعدالله اواز کوو ولې کوو چې دا خدمت کوي او بل دا دی چې دا بېلالشه سړی دی دا ګټه په خپل د جوسو دکان د بادامو دکان د سیرو دکان کې ګټه کوي او په دې بازار باندې خرچه کوي که ډیسي راځي که ایسي راځي انشاءالله زموږ ټولو سره سپورټ دی خو نه چې څومره دې بازار ته دغه ورکړی دی که نه نو عزت نو انشاءالله د الله په فضل او کرم سره به ټول پېښور کې داسې صدران نشته دی او داسې صدرانو له پکار هم ځکه دي چې دا یو نوجوان هلک دی دا خدمت دله مزه ورکوي او دا د دې قابل هم دی کسې څوک راځي او زه صدر یم او بل صدر یم هغسې یو میسیج چلول دي بایرنام هغه خو لکه موږ هم دا ګورو چې زموږ هم خلاف وي د پیپل پارټۍ د غټو لیډرانو د پی ټي ای د مسلم لیگ د نور مختلف پارټو هغه سیاسي اختلافات درجه شته خو کم نه کم د خدمت قابل سړی هم دا دی او د قوم او د وطن او د علاقې او د بازار په خدمت هم دا پوهېږي چې یو سړی په نن دور کې خپله خرچه کوي که اکثر تاسو صدران وګورئ چې کوم صدرانو خلاف نه یم خو که وګورئ دکاندارانو باندې ډي سي هم راواچوي اے سي هم راواچوي ډپټي کمشنر هم راواچوي بیا د ځان له پیسې جوړ توړو سره کوي دا دغه جوړ توړو نه دا خپلې 15 روپۍ لګوي خو هغه دکاندار خلاصوي د ټیم او ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او بیا زه د خپل اجي عمر خطاب ایم پی اے صاحب سابقه انشاءالله چې را روان وخت کې به منشتر جوړېږي الله دې وکړي موږ ته دواګانې ولغواړو چې وشي او موږ خو د شکریا ادا کوو چې په شارټ نوټس باندې دلته موږ له راغو او موږ سره په دې افتتاح کې خپل شرکت وکړو موږ راغلي د جلال بای افتتاح له زه د دې بازار ما سره دا پنځم بازار دی زه څلورو بازارو صدر خو ما سره پنځم بازار هم ټچ شو په هر حال باندې چې زه دوی ملګرو ډېر زیات مجبوره کوم چې صدر صاحب دا بازار ځان سري کا خو اوس موږ راغلي افتتاح له په افتتاح به خبرې وکړو ماشاءالله د جلال دا د نور سترګه ده دا د چا نه پټه نه ده الحمدلله د مئی د خوراک د سکاک الحمدلله مونږ به مړه صفت نه کو صفت به خلک وکړي چې مونږ د صفت کو نه خلک به چې د بازار سړی او د بازار دکاندارو خو الحمدلله د صفات د چا نه پټ نه دي ماشاءالله مئی ذایقه ټیس دا د دوی ته د خپل بابا نه پاتې
جلال پیدا نه چې دلته کې د بابا دکانو او موږ به راتلو موږ ډېر واړه هغه وخت کې به ماهي ماته وګوره 80-70 روپۍ کیلو اوس 1200 روپۍ ته کیلو ورسېدو ماشاءالله د جلال دی چې نن دا کومه افتتاح د دې مشرانو په وساقت باندې دا کومه افتتاح د دوه شو انشاءالله داسې افتتاح به زه په دې KP کې نه ګورم چې دا کوم افتتاح دوی له دا کوم مشران دي له راغه او کومه مینه دوی له ورکړه نو دا خپله مینهناک خلک دي د 100 روپو د تاوان والا دي ګاک وله راغلی که پیسې ورسره نم دي ورته ویلي چې ځاله که بل ورځ به راوړي خو الحمدلله زه د جلال دي د آصف دي نه زه زیات په خپل ځاني زیات خوشحال یم چې دلته کې د دوی د اخلاق وګورم د دوی انسانیت وګورم که د دوی تعاون وګورم د هر چا سره ځان له زما سره نه چې یاره زه د بازار صدر یم که د علاقې هر رنګه سړی راغلی دی دوی سره خپل سیټ نه تعاون کړی دی او انشاءالله چې موږ دا کوم حالات وکتل دا کوم پوزیشن ګورو نو انشاءالله چې دا کامیاب دی دواګانې به مو له غواړو الله دې کامیاب کړي مهرباني خوشحاله اوسئ زما د سیټ نه ستاسو ته بیا هم شکریه انشاءالله چې آصف خان او موږ سره ولاړ زموږ کشر زموږ بچی دی به پخپله وایي چې دوی سړی ډسکاونټ ورکړی خو دوی وایي چې یاره موږ په زنده میانو باندې ډسکاونټ ورکړی دی خو دا چې دوی پخپله خوله باندې وایي نو ډېره مزه به وکړي د ټولو پهله زه ستاسو او ستاسو د ټیم او خاص کر د عمر خطاب صاحب صدر اسدالله صاحب د ټولو د زړه نه ډېره شکریه او ډېره مننه بیسیکل زموږ د دې کار خو الحمدلله وخت ډېر زیات کېږي خو د زنده زموږ یو ارمانو او زنده فش مونږ به هر ټایم دا سوچ کولو چې دا به کوم وخت راشي او زنده فش ګرځي هر سړی راځي او ځان له بخپل روچتي نو الحمدلله د الله ډېر لوی احسان او د مشرانو په دعاګانو سره هغه هم د الله پاک ان شاء الله نو دغه سیستم هغه مقام تر ورسولو نو شکر د الله نه ډېر زیات شکر گزار یو داسې مشرانو چې راکم مونږ سره دي نو د دې د مینې نه او د دې دغه نه زه بیا هم د زړه ډېر زیات شکریا ادا کوم نو مونږ فی الحال الحمدلله دا سیستم داسې برابر کړی دی چې کوم ریټ باندې خلک دا مړ کب خرڅوي یعنی مطلب پریزر والا نو زموږ د سیټ نه د سپیشل د هغې دپاره دا خصوصي پیکیج چې په هغه ریټ باندې به دوی ځان له دا جمدي کب په خپل لاس رانیسي او چې کومې دانې خوښې ځان له بیا په خپله رانیسي او کوم نو مونږ فی الحال الحمدلله دا سیستم داسې برابر کړی دی چې کوم ریټ باندې خلک دا مړ کب خرڅوي یعنی مطلب پریزر والا نو زموږ د سیټ نه د سپیشل د هغې دپاره دا خصوصي پیکیج چې په هغه ریټ باندې به دوی ځان له دا جمدي کب په خپل لاس رانیسي او چې کومې دانې خوښې ځان له بیا په خپله رانیسي او په خپله به یې تلي چې کوم ملګری دې زی ته وزټ کول غواړي بالکل موبایل نمبر زموږ دی 0315 75 45 804 او ایڈریس دی دورا روڈ خټک ډاکټر چوک شاهین مسلم ټاون شهاباد نمبر 3 پېښور یاره جی بس دا خو زموږ والد صاحب نن شل کاله مخکې دا غوړګي غونډې کار شروع کړی او دا زموږ په اړه کې داسې یو خواهش و چې یاره موږ د علاقې دپاره داسې یو پر عظیم ځای جوړ کړو داسې یو پرکش رغه راوړو که نه چې د علاقې دا خلک ته انشاءالله اندوز هم شي او خوشحاله هم شي او چې دا خلک کوم څه دریاب ته ځي مثلا یا ناګومان ته ځي یا دیزو ته ځي زموږ دا خواهش و چې یاره دې خلکو دا تکلیفات ختم کړو دې خلکو دپاره دلته داسې یو نوی بیکګراونډ غونډې کې جوړ کړو بس دا زموږ د دې مشرانو دواګانې انشاءالله نن په دې مقام باندې ولاړو تاسو ګورئ او انشاءالله زموږ خاص عام هر چا ته دعوت دی چې راشي انشاءالله یو پیر آزمایش شرط دی انشاءالله داسې ذایقه به په آل کې پیکې کې انشاءالله چانی او په جمدو کبانو مت انشاءالله پیکیج لګوم عام ورځو کې 1200 انشاءالله د اختر د ادرو د انشاءالله 1000 روپۍ ریټ ټول ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ زموږ عمر خطاب صاحب سعدالله بھائی دا جلال بھائی دی د دې ټولو شکریا ادا کوو او الله پاک د دې په دې کاروبار کې نورم خیر او برکت واچي دا د دې د مشرانو یو مهنت او مهنت دی الله په فضل سره نورم وسیع کو خوند هم داسې کوي چې یو کاروبار دی وړوکې سطح نه چالو شي او هغه دونه حد ته ورسېږي چې هغه بالکل وسیع شي او هغه یو نوم جوړ شي یو برانډ جوړ شي نو دا جلال بھائی لپاره یو د فخر او د خوشحالۍ خبره ده دا د مشرانو د الله مدد او د مشرانو دعا ده چې دا الله پاک دا کاروبار دونه وسیع کو او الله پاک دې د نورم مزید ترقي ورکړي تاسو ډېر خو کې چې تاسو زموږ د علاقې د غریب خانې ته راغلي رونو دا خو دې خبره چې د علاقه سره آباد شو ډېر ښکلې شو ډېر ښکلې مزیدار پروګرام زموږ د شاهین مسلم ټاون ډېر ښکلی نظام وشو ان شاء الله چې دا دی الله کامیاب کړي موږ به په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو ان شاء الله موږ اجي کتونکو څنګه چې تاسو وکتل نن د بابا مرحوم اینڈ جلال مچھلی فروش افتتاح وشوه په هغې کې ګډ شمېر تعداد باندې عوامو شرکت وکړ او په ډېر ښه طریقې سره د افتتاح سرانجام شوه کیمرامین طفیل احمد سره رعنا ګل پیام خیبر پېښور